بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د فضیلت په باره کې احادیث مبارکه هغه هم راغلي دي. د احادیثو نه هم دغه فضیلت معلومیږي، دارنګې د اقوالو د سلفو نه هم دغه فضیلت معلومیږي، دارنګې د اقوالو د صحابه کرامو نه هم دغه فضیلت معلومیږي. اوس د انسان ذهن ته دا خبره راځي چیرې دونه ډیر زیات فضیلت د صدیق اکبر په باره کې راغلی دی چې دته دا فضیلت حاصل دی، دته دا فضیلت حاصل دی. نو قبل طرف ته مونږ وګورو نه صدیق اکبر نه ډیر کم روایت دي چې هغه د دنه نقل شوي او د سند په هغه کې موجود دی، په هغه سند کې د نوم راغلی. د دې اوس څه وجه کیدی شي؟ حالانکه دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر نږدې و. هغې نه جواب دا دی چې یو خبره خدا ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته ډیره کمه موده دی ژوندی پاتې شو او ډیر زر بیا وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې. د دې د وجې نه مکمله ونه شوه، کنې ډیر زیات احادیث هغه بیا د نه نقلو. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې کله نبی علیه السلام ژوندی و، نبی علیه السلام موجود و، نو صحابه کرام به تلل ډایرکټ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حدیث اوریده. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته په حاجت نه راتلم. بیا هر کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته حاجت راغی، یعنی نبی علیه السلام نو، نبی علیه السلام وفات شو، هغې نه وروستو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره خو بیا ډیره کمه موده باقی پاتې وه، ځکه د هغې نه وروسته هم دی بیا هغه ډیر زر وفات شو. د دې د وجې نه دونه زیات فضیلتونه هغه د ده په باره کې راغلي دي، خو چې احادیث ډیر د دنه نه دي نقل، په سند کې د ده نوم ډیر نه دی راغلی. د هغې دغه وجه ده چې د ډیر کم وخت هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته تیر کړی.